سنم جان چې دا آفلاین شوی وه، سکرین نه ورکه شوی وه، نه ویډیو راتلی نه ریسیپي راتلی. اب زه تاسو سره اوس ډیټیل سره ټوله خبره په دې ویډیو کې کومه. زه راغلی وم پېښور ته او پېښور کې مې وخوړو ښه دعوتونه، ښه محفلونه او ښه ستړې مې شوم. ولې ستړې شوم، څه کار مې و، ټوله په دې ویډیو کې دا خبره کوم تاسو سره. او دلته زه راغلم څه درته احمایل چې زه پیله شانتي شاپینګ وکړم که نه. زه چې کله پېښور ته لاړم نو هغه ټایم کې مونږ ورسېدو پښمني ټایم ته. مونږ اکثر د شپې سفر کوو. نو بس ټایم وکړه، سهار باندې لږ شانتي یو څو کارونه مې وکړو. بیا یو کور کې زموږ دعوت وه، هلته مونږ لاړو، دعوت مو راواغستو. هغې نه پسې زه څه درته ووتمه، ما ویل زه شاپینګ وکړم. د پېښور شاپینګ زما ډېر زیات خوښ دی. نو بیا هغه پوره کېدو نو بیا ټایم لګي. او دلته زه اوس دا چې کوم په موقع یم دا زه جې ډوډ ته راغلمه. د جینټس کپړې مې کتې، ویسکوټ مې کتو، دې کې لګیا ومه. آرډر باندې چې جوړولو یو ویسکوټ او سوټ په 22,000 نه 24,000 پورې جوړولو. د دې دا کرنډي کپړه زما ډېره زیاته خوښه شوه که نه، ښکلې کپړه یې وه. زه داسې یم، زما مزاج داسې دی چې زه ډیټیل سره یو شی ګورم، بیا هغې کې زه چینجینګ کوم، داسې نه بیا څه راواخلمه. دا د جې ډوټ مخامخ چې کوم برانډ دوکان دی هغې ته راغلمه. نو ما پکې دا یو ویرایټي که دا کومه تاسو ته ښکارېده، خو لکه ډېر زیات زما کار و. دا زما یو ورځ باندې دا کار پوره کېدوم نه. زه دغه شانتي یو ورځ لاړم، دویمه ورځ لاړم. ما چې اوس پېښور ته راغلی چې فایده خو ترې نه واخلې، زه شاپینګ خو چې وکړم که نه. او زمونږ د ښځو والا بیا خو کپړې وي، په هغې خو خود ستړي کېږي. ته چې که د اختر زندګۍ کې یو ځل را روان دی چې بیا مونږ پکې جولري ملټو که نه. اوس دا رنګولي ته څه درکړي، دا رنګولي شاپس دی، دا هم ډېر ښکلی ویرایټي ورکوي، تیاره والا سي. ما زه هم دې ته لاړم، زما خپل هم دا شاپ خوښ شو. مایل چې واقعي دې سره خو ډېرې ښکلې کپړې وې. او دغه شانتې نورې کپړې چې دي د صدر ویرایټي چې دا که ګران هم ده که نه، هغه ښه ویرایټي ده. خو ځنه شی نه چې دی موږ ته دی آس پاس لکه خیبر بازار شو، مینه بازار شو، دې نه موږ ته ډېر ښه قیمت کې میلاو شي. نو ضروري نه ده چې موږ هم صدر باندې شو. نو شهره بازار شو، دې کې موږ ته ډېر ښه ویرایټي میلاویږي، په ښه قیمت کې میلاویږي. او صدر کې شی نه ګران دي، خو د رابي سینټر نه پکې ارزان دي. دا خو به تاسو منئ را سره که نه. نو بس خبره دا به رمضان کې دومره شارټ ټایم وي که نه چې ته بازار ته لاړ شي او ته کور ته را رسېږي، نو بس تا باندې ټایم آوټ شوي. که تا پسې د کوکینګ څوک وي نو خو ټیک شوه، ته به تیار کړي. نو موږ چې راتلو د بانک به بس بانک ته 15 منټه پاتې وو، 10 منټه پاتې وو، نیمه ګنټه به پاتې وو، دې نه زیات ټایم به نه و. او دا شکر الحمدلله چې کور آباد و. او چې کله زه اسلام آباد کې یم هلته زه یوازې یم چې زه شاپینګ کوم، بیا زه ډېره زیاته تنګه شم. ولې چې زه به بیا کورم ګورم او زه به بارم ګورم، بیا ما ډېر ډسټرب کوي. نو دلته کې ما ته دا فایده وه پېښور کې. او پېښور کې قیمتونه هم ښه دي، ویرایټي هم زیاته ده. نو دې وجې نه ډېر آرام سره زما شاپینګ وشو. او چې کوم پاتې شي هغه به بیا کور کې کوو، پوره کېږي نه. وایي نیمګړې دنیا ده، چا پوره کړې ده، چا هم نه ده پوره کړې. چې کور ته لاړ شي سل ډېر شاپینګ هم ته وکړه، سل شی نه به پکې بیا هم پاتې وي، کم به وي. ځکه چې یو زما د ذات شاپینګ نه دی که نه، چې ما سره څومره کسان دي که نه، ا نه واخلي زیډ پورې. دا درته ځکه وایم چې واړه زاړه مشران کشران دا ټول زما په ذمه دي. دې کې یو کس هم دونه تکړه نه دی چې خپله شاپینګ وکړي لاړ شي ما به راکاږي، ما سره به ځي. بس دا هغه دویمه ورځ شوه. یو دعوت مې ته پیله وخېلو، دویم مې دا وخېلو، دریم دعوت مې پکې میس کو. دا خو دعوت نه و، دا خو زما د خور د کور والا افطاري وه. خو بس مزې ډېرې وکړې. او انشاءالله سو بیا زه روټین جاري ساتو. او روژه کې چې دی ویډیوز ډېر ځکه هم نه کېږي که نه چې عبادتونو میاشت ده. او هر یو انسان چې دی موډ باندې ډیپینډ کوي، موډ آف، موډ سم، موډ خراب. نو بیا ځکه هغه کار نه کېږي چې کوم مونږ کول غواړو. او هغه خلک ډېر تکړه خوش قسمته چې کم شاپینګ مخکې نه وکړي. مخکې نه مطلب چې د روژې نه مخکې نه ځان له کپړې هم واخلي، ویم ګنډي په درزیانو باندې. نو هغه بختور خلک دي، هغوی ته دومره زیات تکلیف بیا وروستو نه جوړېږي. او چې څوک یې روژې ته پرېږدي که نه، خو دا روژې ته چې کم خلک پرېږدي دا د مجبورۍ د وجې نه هم پرېږدي. لکه چې پیسو ته به هم ته ګورې چې کله ستا لاس کې پیسه راشي نو ته به شاپینګ کوې که نه. نو روژې نه مخکې چې چا سره پیسې خو ای مخکې وکړي، چې چا سره نه نو ای نشي کولی. د خپل بجټ په مطابق به انسان چلیږي. چې خپل بجټ مطابق چلیږي نو هر څه نارمل وي. او دا پکې یو ګیفټ یو نه داسې خو څوک ګیفټونه موږ ته میلاو شو که نه، خو دا پکې سپیشل ګیفټ
د چا دپاره اوس دا تپوس یې مه کوئ د چا دپاره به وي که نه، خو دا د سړو ګفټ و، د ښځو والا ګفټ نه و، دا دې کې ټول سامان د سړي والا و. نو بس شکر الحمدلله ښکلې هر څه وشوه. ملاویږو به نیکسټ ویلوګ